الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عزت منی اللہ رب العزت قرآن پاک دے عظیم کی توبش اللہ فرمائلی دی یا ایوہ الذین اے آقا سنے آمنو تسی ایمان وڑی دا اجتنبو زنین وستئی کثیرا من الظن دزدیت بدگمانینا ان بعد الظن اسم و تحقیق سرا زن بدگمانی دا گناوی ولا یعتب بعضکم بعضا غیبات تا نکو زن پتوسشی زن کا سنے ایحب آیا تس پیدا خوشا کئی احدکم یوذی تسنا ایاکل لحم اخیه میتا چخپل مال وریر غش اخری فکارختمو دا تسیا بدگنئی پدایت شی اللہ پاکا غیبات متعلق و ورسرا دی بدگمانی متعلق اللہ پاک دا خبرہ دی امت تکریدو و دا دعا شئینا خصوصا غیبات دا دیر بدترین گناہ دا پا گناہش لوی گناہ دا ونن دی عزت من دی میشتو سا عام پا کلی مالات شی پا علاقہ شی نن میجا دی غیبات تا میج غیبات گناہ نوی عام خلق ہو سکی چی پا دا گناہ شی دیب دی لگیا دی دیندار خلق آہم دیو بالغیبات کو و پتہ نوی تا لگی آر سڑائی پا دا مند لگیا دا وزن داسوی چا غیبات کو لگیاوی وزن داسوی چه بار بار یوروی و نبی علیہ السلام دا فرمیلی دی حدیث نمالی میجی کا غیبات کلل ولوی کا غیبات اوردل ولوی دوسر یو قسم دی چې دا کیم یو کو دا گننگور دا چاسی کی وروی آبر سر بربار گننگور دا مجرم دا و پیغمبر علیہ السلام دامر پیرے فرمیلی دی چې دے ہم پا زنانا ہم لوی گناہ دا الغیبت اشد من الزنا غیبات چې دا په زنا نه لوی ګناه ده ګناه نه هم سخته او زنا یو داسې ګناه ده که یو انسان په دا ګناه باندې لګیا وي
علماء لیکي چې کله دغه زنا کو اوختاوي ایمان وینه چک شي پوسه بغیر د ایمان نه د انسان پتی شي بیا د کبیره په ګناه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ذکر کړی دا د دې ځنه ذکر یې کړی دا چې دا کبیره ګناه شي ترنه لوی ګناه ده و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غزي کوي په زنا نه غیبت لوی ګناه ګڼلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زنا نه هم سخت واقعیت بیان کړی دا الغیبت اشد من الزنا په زنا نه سخته زکه د عزت من علماء لیکي یو انسان نه دغه زنا وشي گناہ وشي هغه انسان به الله ته توبه وباسي امید ده چې انسان الله پاک ته په صحیح طریقه باندې توبه وباسي خالص الله رضا دې پر اتباع وي پاش ریا نیوي پاش بل څه مقصود نیوي بل څه مطلب نیوي خالص الله روزي کول چې الله مونږ د ګناه وشو او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایلی دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل هم دا ویلي دي چاہتا اب من الذنب کما لا ذنب له اے توبه استین کای چې توبه الله توبسي د ګناه دا دسه دا لکه بالکل د ګناه کړی نه وي نو امید دا چې الله پاک دغه انسان په دغه کیم ګناه ونه شوی دا کبیره ګناه ونه شوی دا او تعلق دی الله سره دا چې الله وګړي کې دای شي معافي کو خود عزت من نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی دي چې دا غا په زنا نه غیبت لوی ګناه ده علما دغه خبره تشریح کړي دو او فرمای چې لکه څنګه یو انسان زنا وکړو الله پاک اتباع کې دی شي الله پاک قبیله کو الله ګناه ته معاف کو خو غیبت صدا الله نه معاف کوي غیبان په تو ورسي هغه سړی تا چې د کیم سړی تو غیبت کړی دا هغه به د اول هغه نه به مفي غوړي چې د ما کو بیا به د الله نه مفي غوړي دغه سبب کول نشتا ویلې چې دا حقوق العباد ته لسول لیدا دغه سړی په حقوق العباد چې ګوته ولې د الله پاک په حق ګوښې چې ته حقوق الله وی یو حقوق العباد چې بندګون سره تعلق لري هغه انسان ته به ورسي چې پلونکیا پلونکی مقام مونږه پلونکی زیشه تو غیبت می سخت کړی دا مو معاف کا کچیر آغا دے معاف کو شاید چا اللہ دا معاف کو کچیر آدھے نہ معاف کوي نمو عزت منے تا داتے با اللہ دس نے قبلوی بیا خود نن سبو دے مو عزت منے دے مش پا ملک شے دا سیاست تا او بیا اٹھی نا دی بیا پا داغا شے یوا پارټي بلا پارټي یوا ډالا بلا ډالا اپې باندې تراسو چې پلونکای داستا پلونکی پارټي داستو پلونکی داستو د عزت من غیبات بالکل غنی نه چې دا غیبات تا عام یو رواج لګیا دا هغه سکه یو عام ورکر چا په دامن د اختاوي غاټ غاټ قاسون عام مشرون آپ یو بل شلاگیاوی برسر عام آپ جلسی جلسی مظاہری سی یو په یو شلاگیاوی چې پلونکای داستا او دی خبر تحقیقی کلی نیوی په درویغه باندې یا بغیر دی تحقیقا آپ یو بل باندې بغیر دی ثابتا په یو باندې حکم لګوي چې پلونکای داستا نو عزت منه
میش په هغه ګناه باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر میری دی نبی اسلام فرمایي چې دا په غیبات په زنا نه لوی ګناه ده. او بیا الله سوي الله وی ولا یعتب بعضکم بعضا غیبات ته نکو زنا پتو شي د زنه کا سني دا الله مشته ویل دي حکم یې کړی دا سه حکم چې میشه باندې کړی چې تاسو دغه نه مانه شئ. بیا الله پاک یو خبره بیانوي ایحب احدکم ایاکل لحم اخیه میتا آیا تاسو به یو د سړی دا شاو غني چا خپل مړ وری دا مړ دا پریتا او ته په غیشه باندې لګیاوي د مړ وری غیشه د میدت منه د اغه نه خو زناور یا پنا وړي دا سه مړی وی دا سه مړ زناوار پریتی بل زناوار خلنه ول لګوي چې نه مکه دا ګاندا بیا د میدت منه انسان خو اشرف المخلوقات تا اخو زناوار نشي کیدای اخو اشرف المخلوقات تا بیا آغا اشرف المخلوقات چې الله په خپل باندې دی وجود جوړ کړی دا الله روح ورچا ولای دا بیا داسې بیا آغا داسې چې دی و مرنا پایدوي مړ وریر غشای وته ویلی وی وریر دی دا یو مرنا پایدوي بیا اغه نبدا مړوي بیا اغه غش خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داسې د انسان چې د غیبات کو یا غیبات وروي لکه خپل مړ وریر غش خوري بیا غش ایما چې میشتوس به د پیسینا خوري کنه دا پیستا چرګي پیستا د کابونی پیستا میج خوري سرنګي میجوي بلکې آغا شای چې آغا پیښي آغا غشا چې ایماوي آغا پیسوي ایموي سه خلل نو نجد کوي ویلا په وینه مونږ وی اپ ښوي نیوي نو میج اغه تا چې چرګا چا میجا پیسینا اده کابونی پیسا یا د چرګي پیسا یا په پیلوشي وي او چې این پریت وي سه خلل نو نجد کوي هغه شیتا چې می زون پمړوي چا دا شای می ولای وای چې ته په سفر باندې لوړ شي چا سو خورا ته یو پیس می خورلوي چرګي والا ها میش پخاوی مثال په ولګوي پښتاني وکي دینه بعد به میج خوري خو ایم غته چا خلنه دی ولګول یې سفره ویلې چا نیوي ا صحیح نوي انسان ځل نه وتشي داسې د میدت منه انسان خو الله پاک پیدا کړی دا اشرف المخلوقات تا بیا دې دیغه غشه تا بیا چې داسې غشه چې په خان ایماوي او وی د انسان اومړاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمایي چې پیغمبره داسې دا لکه د انسان لکه د خپل مړ ورې غشه خوري پا مونږ لګیاوي نو مې عزت منه میش به ډېر کوشش کی که خپل باندې به دا کوشش دا کی چې غیبات به میجنه کی ایو د بل غیبات میجنه کی غیبات وی ته شتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایوا مقام د صحابه کرام ته بیان کړو د غیبات وی ته وشارو چې د غیبات وی ته شتا بیا صحابه کرام ته وی چې یا رسول الله کچری په یو انسان شي دا ګناه موجود وي او زه په شو وشان چې دا ګناه شته په شي د غیبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا کیم ګناه په شي موجودی ته بیانوي ذکر کا احاک بما یکرا دا سه خبر اقلل په خپل وریر شي چې هغه تا ورسې چې په خپکیږي نو دته غیبت وي بیا صحابه کرام ته فرمایي چې یا رسول الله کا چیرې پشي وي وی چې پشي وي هغه غیبت ته چې وی نه پشي هغه بدګماني دو اپ دنا سا ګنا ده بیا کلا کلا کمیشتو داسې کته مجلس شنوسوي په پروګرام شنوسوي
بیا چاته می جوړي چې پلونکا مړه غیبت ما بیانوا ما ګوننګوروي زونیا ګوننګوروي مشتله مجمع دې ګوننګورا کړه بیا سړی وته وی چې مړه دغه دی پوشي زه چې سبا بیانوا حق بیانوا اې دې په مخشه زده خبره کړای شو یعنی دا خو غیبت بخي دانا ا ګونه بالکل شمیرینا چې دا ګونه نه ده زدا خبره په میدان یې تکړای شه دې ته مخمخ یا ویلای شه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویایي چې وی پوشي اخو د غیبت چې وی نه پوشي ا بدګمانی په دنا لوی ګناه ده الله منع کړی دو یا ایها الذین آمنو اے آکا سنے تو سے مانو ولیدا اجتنبو زنین وسطی کثیر من الظن دیزیوت بدگمانینا ان بعد الظن اسم زن بدگمانی دا گناہ دا ولا يعتب بعضكم بعضا غیبات تا نکو زن پتو شید زن کا سنے ایو خبا ایو حبو اللہ مثال بینوی دس مثال جیسے شب وگنئی احدکم یودی تو سنا ایانکول اللخم اخیه میتا چه دا خپل مال وریر غشاو خوری آبی تو شب وگنئی اللہ پا آخر چی واتقو اللہ اللہ وی که مناوی رجائی بلدی میتت من سا حالاتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علماء و شالی دی چې داسې حالات شي بیا جایز زیاده یو په هغه حالات شي چې کله ته یو سړی دا په ایش یو نقصان دا هغه نقصان داسې نقصان دا چې خلق ته نقصان ونه رسیږي نه ریا نو تا خلق ته سرګن کا چې بدا سړی دا په دې دا نقصان دا ا دې نقصان دې بچ کول دې پورا قاضي غیبت وکي بلتا بیا کړای شي لکه یو انسان دا پاغه شي داسې کاروباری دا چې کاروباری صحیح نه دا سوئی کو سود کو پیسې چې قرضا چناو غړي قرضا باندې بدعملی کو ګناهینا کو بعد باندې استعمالوي یا شاید داسې دینی نقصان دا پوشه نو ته بل توسط جپلون کایا دا قرضا ماور کوا جپلون کیتا دا شي دا نقصان دا قرضا به ندر کوي په قرضا مونږ پوشه ګناهینا کو اروم کو سوئی کو ته ته خبرې کا ایبل ته غیبت وکړو دا غیبت نه دا جایز ده او بلکې یو په هغه وخت شاده جایز ده چې یو مظلومی ظلم سره کیږي نو هغه مظلومه چاته ویر شي فریاد کو چې پلونکی د ظلم سره وکړو پلونکای داس سره کو داس سره کو د یوتا سره کو نو هغه مظلوم خپل فریاد کړای شي کا غیبت په شکل شوی دې پر جایز ده او یو داسې وجه بنا کا سړی په لګیاوي وجه بنا کا سړی بل عزت خرابوي بل په عزت سے ګوته وای نو هغه نه الله پاک منع کړی دو او بلکې مخش سلف صالحین طریقہ دغه وا هغه طریقہ دغه وا چې کله به چا غیبت وکړو غیبت په وکړو چیرته عالم به بزرگ به غیبت په وکړو بلکې د میشو د امام صاحب صدا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه چې چا به غیبت په وکړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خجیر مجمع میوه ته کې مجمع به ډاګه کړه او کېته به ور ولا جلای کاستا بیا غلام ته وی نکار وی ته وی چې امام صاحب خپل کای خو تو غیبان کو او ته دمر شوه سره کې چې ته خجیر وقار سامان ول لږی پیسې ور لږی مجمع شه به پیسې ور ولا جلای چې دا د رخلا نو وی چې امام صاحب ته وی چې هغه سړی سره چې دا ول لږه دا مبند محسن دا محسن تشی ته وی محسن وی چې دا سړی مو سره شګړه کو دا شګړه د چې تو غیبت وکړو امام صاحب ته وی چې دا کیمه نه کوي د کړي وی متخپل نه کوي مترکوي ما عمل نه متا چوي په دنه بل محسن کې دایشي بل شګړه کوین کوي کې دایشي چې خپل نه کوي وکړو خپل نه کې د بل چې داس فریش ور کوي
وجه دغه سړی متنکیرو کوي زپ بدل شي درهم د ننیر او حجیر مجیره میوات کزویر کوا په مجمع شوی لږه ویلې چې د سړی مسره شګړه وکړه او بلکې سلف صالحین شه داسې خلک یتر شوی دي داسې خلک ویایي کچره ز غیبات کا په چار د جزا وکا د خپل مر غیبات وکا ویلې چې د په مر شه وجهه چې امونه کوي بل تلوړي نشي چې د مو مرته نه کوي لوړي شي نو دی وجه نه مېدت منه اول خو مشکینا په یو سره سه یا بل څه کې کوم جوړ وي نو میسوس به وتوي چې پرون کایا د غیبت مکا مجلس خبره ونه بدل کا خبره چې نه بدلی زرا وار وي پتونه پوسیوي مجلس نه ونه چکشا نو دا د مېدت منه بچ کوله طریقہ علما او شاجو نه دی وجنا په چار دادو د مرګي ایسه پته نه لګي نن سب خو د مېدت منه مخشب داسوا چې دا نیټ زمونه به نه وا انټرنیټ دا فیسبوک دا وکړ نه وي چا به غیبات کړو په یو جامه سره نوسوي په یو جامه شبه خبره وکړه چیرته جامه جرګه به پاشه به خبره وکړه نن سبا د مېدت منه بیا داس عجیبه کافر میج د پر داس شای جوړ کړی دا چې په کې سیکشنا 50 یو خبره وکا ایوا پروپاګاندا جوړه کا 50 خلاف جوړه کا نو مېدت منه او غړي بیا یو شهر کو بل شهر کو مېدت منه بدن چې یو سړی کدا یو اعمال وکړو جهنم دې پر چې باسه مددا ډیر دا ذکر شي بیا جهنم ته لور شي ازکه چاغه چې تو کی خبره ته وکي ا خبره بل غا کو لای کو خوشه کو بل خوشه کو ا غون ګنا په دا سړي شي درمي چې چا والا اقدام کړی دا نو دی وجنه مېدت منه ډیر احتیاط به کی میزه په دغه شي چې داسې غیبت مجلس وی د غیبات ولا مج به زون بچ کوي الله مشته ویل دي او پیغمبر علی صلوات و سلام دامره پری ویل دي چې الغیبت اشد من الزنا په زنا نه سا ګنا ده زنا کبیره ګناه ده علما وی چې کله سړی په بدعملی باندې په زنا باندې وی ایمان نه چکشي پوسا کا په داسې حالات سے مرګ دروغ لو او تو سره ایمان نه وی په وجود شي ته سره ایمان په مقام نه وی نو دنیا نه خو به ایمان لوړي زوم دې تبا کړو او داسې مېدت منه غیبات پیغمبر ویلي بدنه ساخته نو په چار دادو چې میز زون باز کی الله د مشتا د عمل کو توفیق نصیب کو یا الله میګو نماف کی خضر مجمع شي چا څه قسم حاجات یا الله پیرای کی مشکلات یا الله خدا پک په خوشی مند یا الله بدل کی یا الله د مش په د علاقہ په د ملک په د وطن شي الله امن روولې یا الله امن قائم دائم یا الله وګرځوي یا الله مجاهدین عالم الاسلام ټول کامیاب کی او یا الله خدا میش ظالمونه ظلم نه وسوتی یا الله میش په خپل ظالمون ما کی یا الله میش د غیبات نه د شمات نه د بختان نه د ټول ګناه نه خدا په کمیج وسوتی چا دا ګناه غشتلی خصوصا یو کاس دعا غوړي یا الله حاجات یا الله پیرا کی بل مشکل دا خدا مشکلات په خوشی بدل کی خدا پاکا ایمی څه قسم حاجت نه په شر درس یا الله پیرا کی یا الله د دعا د قبل ول ټیم دا یا الله خدا پاکا ته میز دا المنزینا دا غمود ګور عبادتینا یا الله دا په خپل دربار سے قابل منذر کی یا الله پټول عمل شي الله میج اخلاص پېدو کی ریا د تکبر د غرور د شمات د بختان د ټول ګناه نه خدا په کمی وسوتی او یا الله مشو دا ګن ندیزا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل امت پر سمره د خیر دا ګن غشتلی دي پاش مشتا پیرا ایسا نصیب کی چې د کیم شر نه پناه واستل یا الله مشتا پناه نصیب کی کیم خلق میز د جما سره میز سره امداد کو یا الله په دنیا آخرت سے الله ته کامیاب کی صحیح جماعتینا بدوی مدرسه بدتی یا الله کی نابود کی او یا الله خدا تم میز نه رضی شي د مشن په دربار سے قابل منذر کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.